قال الله تبارك وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون لأحدكم 3 بنات أو 3 أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. د قرآن کریم په دې آیت مبارکه کې الله رب العزت فرمای چې کله به مشرکین مکه ته د لور زیره ورکړی شو، نو دوی په زړه کې د ډیر زیات غم او د افسوس اظهار کاوه. نن سبا زمون په ماحول کې چې کله د چالور پیدا شي، هغه په دې خبره باندې ډیر زیات افسوس کوي چې زما لور وشوه. د غم او د افسوس اظهار کوي. دا د مشرکین مکه دا د هغو خویونه دي، او زمون په مسلمانانو کې دا خوی ډیر زیات عام شوی دی چې د لور په پیدایش باندې ډیر د غم او د افسوس اظهار کوي، او کم زنانه چې لور پیدا شي هغه له پیغورونه ورکوي، د هغه ژوند تنګي. نبی علیہ السلام فرمای: لا يكون لأحدكم 3 بنات او 3 اخوات فيحسن اليهن الا دخل الجنه. نبی علیہ السلام د دې ارشاد مبارک مفهوم داده، مقصد داده چې کله د یو کس 3 لوریانې یا د هغه 3 خویندې او د هغه سره حسن سلوک کوي، نو الله جل جلاله به دغه کس چې دی دا به جنت ته داخلي. حدیث مبارک کې راځي، نبی علیہ السلام فرمای: من عال جاریتین حتى تبلغ جاء يوم القيامه انا وهو وضم اصابعه. نبی علیہ السلام فرمای چې د 2 ماشومانو تربیت وکړو تر دې پورې چې هغه بلوغت ته ورسیدو، بالغ شوي، نو نبی علیہ السلام فرمای چې ما او هغه به یو ځای راځو. او حدیث مبارک کې وسره الفاظ دي: وضم اصابعه. فرمای چې نبی علیہ السلام خپل کوتی مبارک چې دي دا دوانه دي یو ځای کړي چې ما او هغه به د قیامت په ورځ داسې یو ځای راځو. لور دا د الله تعالی رحمت ته په دې باندې مونږ له خوشحالي پکار ده چې مونږ خوشاله شو. اولاد دا د الله تعالی ډیر لوی نعمت ته، که هغه د لور په صورت کې وي او که د زوی په صورت کې وي. الله تعالی دې مونږ له عمل کولو توفیق راکړي.